نو په زمونږ په اپر دیر کې دا یو اولنی باغ دی چې د دې نه مخکې به شلتالان دلته کېدل چې کوم ته اړو وایو خو هغه به په انفرادي طور باندې راکېدلو. دلته چې باقاعده باغ کوم لګولی شوی دی په کې په زرګاو بوټي لګول شوي دي او ډېر کامیابۍ سره روان دی. تپوس به کوو زموږ سره د اګریکلچر انسپکټر عبید موجود دی. دا ته ووایه عبید خانه چې دې کې څومره ستاسو تعاون دی او په د دې سره د دې نه مخکې دلته داسې باغباني یا داسې دومره پورې په واپر مقدار سره کوم بوټي چې لګېدلي دي د شلتالانو هغه مخکې لګېدلي وو که نه؟ نن چې کوم باغ کې موږ ولاړو دا د محمد اسلام دا باغ دی. د دې نه مخکې زموږ په پردیر کې شلتالان کېږي خو په لویه پیمانه باندې، خو د چا د کاروبار شکل نه دی ورکړی. د اسلام دا چې کوم زموږ سره دی دا باغوان دی اولنی چې دی راغی په دیر کې د دې باغوانۍ دپاره یو کاروبار یو سیټ اپ ورکړو. نو ده سره زموږ ټیکنیکل سپورټ ورسره دی. ده ته موږ ټایم په ټایم راځو د بیماریانو د کوم پیکینګ او یا چې کوم طریقه کار دی هغه ټایم په ټایم د دې نګراني کوو مونږ او دی زموږ په هغه هدایاتو باندې عمل کوي. شکر الحمدلله نن سبا دی د باغونو نه کروڑونو روپۍ څومره پیداوار دا باغ چې کوم راغلی دا ورکوي؟ اندازه 3-4 هزار کریټ مال ورکوي او نن سبا د کریټ مارکیټ کې ملاویږي 800-900 هزار. بالکل تاسو دا واورېدله چې کوم دوی دا ټیکنیکل سپورټ ورکړی دا ډېره غټه خبره ده ځکه چې دلته په کمرشل لیول باندې چې کوم خلکو باغباني شروع کړله هغه ډېر زیاته کامیاب ده. ځکه چې دا به د سوات په ضلع کې ډېر زیات په غټ تعداد باندې کېدل. نو دلته دا اولنی ځل چې دومره غټ باغ تقریبا 3-4 هزار بوټي په دې کې د شلتالان لګېدلي دي په یو ځای باندې او ډېر په کامیابۍ سره روان دي. تاسو زموږ سره اوسئ، تاسو ته مزید ښیو چې په دې باغ کې څومره ښکلې ښکلې دانې دي، څومره ښکلې هغه دي. د سوات نه رابره بیا په دې ایریا باندې دا به زما د ذهن مطابق اولنی باغ دی. تقریبا دغه 10-12-13 سالو پورې وشو چې دا لګېدلی دی. زمونږ خواته دا بل باغ دی هغه ختم شوی دی، دا لا اوس هم شین دی. وجه دا ده چې دې کې نمبرې دي دا لږ وروستی دی هغه مخکینی نمبر و او الحمدلله خلک خو ډېر زیات دا خوښوي. د سوات په نسبت باندې زمونږ د دیر شلتالو چې کومه دی دا ډېر زیات په شوق باندې خلک وړي خوري او هغوی دا وایي چې د هغې شلتالو په نسبت دا ډېر زیات په دې کې خوږوالی میټاس چې کومه دی هغه ډېر زیات دی. دې دپاره نرسرۍ نه بوټي راوړي وو، واړه بوټي راوړي وو او تقریبا په 3 کال زما د اندازې مطابق اوس ما ته کلیر پته نشته دی خو 3 کال 4 کال باندې دا بیا بار شروع کړي. 3 کال نه بار شروع کړي لږ لږي خو دې کې اوله کې هغې بار پرېږدي هم نه. دې له مختلف کال کې 2-3 ځله کټایي ورکوي که نه. نو هغه وجې باندې دې ته داسې لږ لږ بار چې کومه دی هغه ورو ورو په دې کې سیوا کوي ځکه چې د سټارټ نه په دې باندې بار سیوا شي نو بیا بوټي خرابوي، د هغې لایف ټایم بیا کمیږي. تګنی باغ چې کومه بار کړی دی نو بار خو د پروسکني په نسبت باندې ډېر ښه دی. کومه باغ چې تاسو ته ما وی هغه ختم شوی دی د هغې بس اوس مکمل هغې کې دانه ختمه شوې ده. هغې کې بار سیوا و د پروسکني په نسبت باندې نو یو دا وه چې د دانې هغه سایز چې کومه دی هغه لږ کم شوی خو موږ ښکته نه وړو. دا زیات تر دیر منډی باندې او زموږ په دې لوکل بازارونو کې خرڅېږي. زما نوم رفیع الله دی، پلار نوم مې محمد اسلام دی او دا شلتالان د 10-12 سال نه دي او بس هاخوا ختم شوي دي او دا بس لږ شنه دي بس پخېدو تقابو دي. دې فرق نشته او بس هاخوانی باغ دی هغه مخکې ختمېږي او دا شکرین دی بس دا الګرین دی بس دا بس په لمبر لکه ختمېږي دا باغ. دیر په علاقه باندې شلتالو کامیاب دی چې څوک یې صحیح خصمانه کوي. بس خلک وایي د دې سوات د علاقې نه دا شلتالو ډېر مزیدار دی او خلک بس هر ځای نه کال راځي بس رنګ کوي. ځینې خلک داسې راځي شلتالان تیزار له وړي وایي دې ځای دا وړې ده شلتالو باغ ډېر خوږ دي مزیدار. ګندیګار کې دي، کوزه چومرا کې دي، ونډ کې دي او دا روړه کې دي. څه کال ماشاءالله ګزاره یې کړله. پیداوار کې خو څه کال مړه مرض پرې راغی دا